वस्सलाम अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अंज़िर अशीरतकल अक़रबीन वख़्फ़िज़ जनाहक लिमन इत्तबअक मिनल मुअमिनीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। द नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम द नबुवत न मखकिने چې کومې اهمه خبرې وي پای کې د ټولو نه یوه اهمه خبره هغه په حلف الفضول کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم شرکت دا په دې مکه معظمه کې یو کس د بل مسافر نه پیسې نیولې وي. هغه مسافر څه سودا خرڅوله، بار نه راغلی او د مکې یو باشنده یو کس چې دی هغه نه سودا واخیسته، بیا یې پیسې نه ورکولې. دا په دې په شان د نور داسې واقعات راغلل نو خلکو ته یو پخوانۍ خبره رایاده شوه. کله چې په دې مکه معظمه کې د بنو جرهم قبیلې راج وو، نو هلته هم یو واقعه داسې شوې وه. دا مکه معظمه چونکې لار وه، په دې لاره باندې به خلک د یمن نه تله راتله شام طرف ته، د مدینه منوره هم په لاره کې راځي. نو هلته هم یو واقعه داسې شوې وه. بیا د دې جرهم قبیلې څخه خلک راجمع شو او هغې یو معاهده وکړه. په هغه معاهده کې چې کوم غټ غټ ملکان او سرداران ناست وو، په هغې کې د اکثر نوم کې فضل لفظ راته، یو پکې فضل و، بل پکې خزاله و، بل پکې فضیل و. د هغې وجې نه هغې ته حلف الفضول نوم کېښود. نو دې عربو قریشو ته هم هغه پخوانی یو حلف رایاد شو، نو دې له دې خپل حلف دپاره هم د حلف الفضول نوم کېښود. ورنه دې وخت کې چې دې قریشو کوم معاهده کړې وه، په دې کې فضل ډېر خلک نه وو. هغې ته یو نوم به یې ورته حلف الفضول هم وي، هغه د بنو جرهم قبیلې چې کومه معاهده وه. او حلف الطیبین به یې ورته وي، دا د پاکو خلکو حلف دی. دا هغه خلک دي چې دا د غلطو نه د ظلم نه دا خلک پاک. دې دواړو حلفونو کې بنیادي خبره دا وه چې د بار نه چې کوم سړی دلته راشي او هغه مظلوم وي، نو موږ به د هغه مظلوم حمایت کوو. هغه هر څوک چې په هغه زمانه کې یو قبایلي نظام و، د چا شاته چې به غټه قبیله نه وه، غټ ورولي به نه وه، زوزولي به نه وه، غټ ملاتړ به نه و، نو بس هغه سړی به خوار و. اگر چې ډېر لویه پویه به ورسره وه او ډېر هر څه چې به وکړو، هغه به هغه زمانه کې بنیادي طور په دې قبایلي سیسټم کې د افرادي کار ډېر زیات. د ماشومانو له به یې ولې میراث نه ورکوو، د زنانو له به یې میراث ولې نه ورکوو. حتی کې چې اول ځل د میراث احکام راغله، نو بعضې خلکو وایي چې لږ صبر وکړئ، نبي علیه السلام به دا حکم کېدی چې واپس والي، الله تعالی به واپس والي. ځکه دا خبره زموږ ذهن نه مني چې یو سړی توره نشي اوچتولی، مورچه نشي سنبالولی، ډز نشي کولی، دشمن باندې ورتلی نشي، نو هغه له میراث کې څه حق ملاوي. نو نه ښځه دا کار کولی شي او نه ماشوم دا کار کولی. نو ماشومانو له به په میراث کې یتیمانو دا مال، دا قرآن چې د یتیمانو د مال مبارک ډېر زیات تاکید کړی دی. ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا. چې کم خلک د یتیمانو مال په زور خوري، دا اصل کې جهنم اور خپلې خېټې ته دم نه کوي. نو د زنانو د حقوقو تحفظ او د یتیمانو د حقوقو تحفظ دپاره قرآن ډېر زیات زور ولګوي. نو دا هغه د عربو هغه قبایلي مزاج، چې هغه قبایلي مزاج کې دا ولې سړی خپله دفاع نشي کولی، ډېر مال د اخیستو حقدار نه دی. نو دلته دې حلف الفضول ته ضرورت ځکه راغی، یو سړی خپل د مال حفاظت نشي کولی او کمزوری دی، نو به د هغه ته دا بل ته دا حق حاصل دی چې هغه زورور د هغه په مال باندې قبضه وکړي. په د یهودیانو کې یو فلاسفر دی، هغه هم دا خبره کړې ده، هغه دا جمله به بار بار ویله چې مایټ از رایټ. هغه به وایي چا سره چې قوت دی، د پښتو کې چې څنګه وایي چې څوک وررسي نو د هغه به رسي، څوک وررسي نو د هغه به رسي. چا سره چې قوت دی بس د هغه زور دی، هغه په حقه دی. زور چې دی دا په حق دی، هغه به زور په حق. زموږ یو ملګری وفات شوی دی، الله دې وبخښي، هغه به څه خبره شوه، هغه به زور زنده باد، زور زنده باد. په ګپ کې به دا خبره کوله. دا د خلکو یو تصور دی چې چا سره زور وي بس د هغه حق دی. که دا اردو کې چې جس کی لاٹھی اس کی بھینس، میخه به د هغه شی دی چې هغه لاس کې ډانګی دی.
رسمي دي د جاهلیت. نو دا حلف الفضول کې رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل شرکت کړی. د بنو تیم قبیله د کومې قبیله ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د کومې قبیله ده؟ دا حضرت علی رضی الله تعالی عنہ د بنو هاشم قبیله ده. حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ د بنو امیہ قبیله ده. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ د بنو عدی قبیله ده. حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د بنو تیم قبیله ده. نو دا بنو تیم دا ټول قریش دي. دا بنو عدی او تیم دا بنو مخزوم دا ټول قریش دي. بنو امیہ قریش دي. دا د قریشو قبیلې بیا په خپل منځ کې تقسیم شوي دي. وړې وړې خاندانونه واړه کورنۍ دي. نو د عبدالله بن جدعان یو کس دی، عبدالله بن جدعان. نو هغه په هغه زمانه کې ډېر لوی سپین ږیری و، ډېر زیات خلکو ته عزت کوو په ټول کلي او په ټوله علاقه کې. نو د هغه کور ته دا خلک راغونډ شو او رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي زه هم راغلم هلته. لقد شهدت دار عبدالله بن جدعان حلفا. زه د عبدالله بن جدعان په کور کې یو داسې معاهدې ته شریک شوی یم چې لو ان ما احب ان لي به حمر النعم، که ما له د هغې په مقابله کې څوک سره اوښان راکوي که نه نو زما نه دي پکار. او ولو ادعا به في الاسلام لعجبت. دا مدینه منوره کې نبي علیه السلام فرمایلي چې که اوس هم څوک ما ته داسې خبره وکړي د اسلام په حالت نو هم زه دې خبره ته تیار یم چې اوس هم که دا کافران ما ته وایي چې راځئ یو معاهده کوو او د مظلوم حمایت به کوو، نو د مظلوم د حمایت دې خبره ته زه اوس هم تیار. دا یو داسې خبره ده چې دې ته زه اوس هم تیار یم. دې مطلب دا دی چې اوس خو د ما ضرورت نشته دې خبرو ته. اوس په اسلام د مظلوم په حمایت کې خبره کوي. دا ټول مسلمانان او مؤمنان رونه رونه کړي. انما المؤمنون اخوه. هغه وخت کې سړی به مؤمن نه و نو چې خپل ورور به یې وخره که نه یې ورور به یې نه و، بس یوازې نه و. اوس خو الله تعالی وایي انما المؤمنون اخوه. ټول مؤمنان د یو بل رونه رونه دي. او د مؤمن دی نو د دې مؤمن په ټوله دنیا کې څومره مؤمنان دي ټول رونه دي، لویه برادري شوه. او دا مؤمن به د ملګرتیا کوي په هر وخت کې. ظلم کې به یې ملګرتیا نه کوي، په حق کې به یې هر وخت خواته ودرېږي. خو د دې باوجود هم د کافران داسې یو خبره وکړي. بل حدیث کې نبی علیه السلام داسې فرمایي چې که دا د مکې خلک د بیت الله د احترام دپاره، د مظلوم د حمایت دپاره زمانه اوس هم څه مطالبه کوي نو زه ورته تیار یم. دې مطلب دا دی چې د حقه خبره کوي نو موږ د حقه خبره چا مخالفت نه کوو. عقیده د موږ او د هغې بدله ده. لیکن که هغوی چې درسته خبره کوي نو د هغې وجې نه موږ ته غلطه ورته نه وایو چې دا چونکې دا خلک غلط دی نو د دې هره خبره غلطه ده. دا زموږ په وطن کې د جمهوریت د راتلو نه بعد چې دا کوم یو تصور پیدا شو د حزب اختلاف او د حزب اقتدار چې د چا حکومت وي نو که هغه ټیک خبره هم کوي نو د هغه ملګری به ورته وایي ټیک ده، او که غلط هم کوي نو د هغه د حزب اقتدار چې څوک یې وایي نه دا ټیک ده، به د هغې لپاره دلیلونه ورو. او چې کوم حزب اختلاف وي نو که حکومت والا ټیک کار هم کوي هغه به په ده بدلوي، او چې غلط کوي هغه به خود غلط وي. خو چې ټیک کوي هم دی ورته ټیک نه وایي. که ټیک یې ورته ووایي بیا ورته هلکه تا به ورته ټیک نه وایي، ته خو د حزب اختلاف کړی. یعنې هغه رښتیا او دروغ بلکل غیر موړ شو. د خلکو خویونه خراب شو. اسلام نه خو څوک چلې زده کوي نه، پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه سیرت نه خو څوک چلې زده کوي نه. نو دا د خلکو فضول خبره رسول الله صلی الله علیه وسلم بالخصوص د دې تذکره وکړه چې د مکې معظمې او دا تا ته ما د اولنۍ خبرې په ذهن کې هم دا خبره ذهن کې یاد وساته چې د عربو چې کوم ښه خوی نه نو یو ښه خوی پکې دام چې هلکه راځئ د مظلوم د ملګرتیا لپاره یو ځای کېږي. دې نه بعد بیا د نبي علیه الصلاة والسلام عمر چې کله 40 کالو ته نږدې شو، عام طور باندې مورخینو دا لیکلي دي چې 40 کالو کې 6 میاشتې پاتې شوې. نو نبي علیه الصلاة والسلام داسې خوبونه به لیدل چې هغه خوبونه به بلکل رښتیا کېدل. خوب چې به یې ولیدو، حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایي باب کیف کان بدء الوحی الی رسول الله صلی الله علیه وسلم. د بخاري کې اولنی باب چې دی بدء الوحی، هغې کې د حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها روایت. ظاهره خبر چې حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها په هغه زمانه کې نه وه، هغه وروسته پیدا شوه بیا. نو هغې به د نبي علیه الصلاة والسلام نه اورېدلي دا خبرې، د نورو صحابه کرامو د پلار نه اورېدلي، د مور نه اورېدلي، د خور نه اورېدلي، د ورور نه اورېدلي. نو نبی علیه الصلاة والسلام به چې خوب ولیده دا خوب به بلکل په ډاګه رښتیا به ثابت شو. بیا یو وخت داسې تېر شو چې نبي علیه الصلاة والسلام ته دا زړه کې واچولی شوه چې زه ځان له کېږم، ځان له پاتې کېږم چېرته. نو روژه کې ولاړ نبي علیه الصلاة والسلام غار حرا، او غار حرا چې کوم خلک مکې معظمې ته تللي دي نو بلکل دا مشرق او مغرب دی. د مشرق طرف ته بلکل 2 میله فاصله کې اوچت یو غر دی، جبل نور دی. جبل نور کې دننه یو غار حرا تقریبا 4 غزه او کوکم 2 غزه فاصله کې دی. 4 غزه داسې اوږد دی او کوکم 2 غزه کې داسې لنډ.
دلته ګورې نو بیت الله شریف بالکل ښکاري. نن سبا دا بلډینګونه ډېر غټ دي او د بیت الله د آبادي د مسجد حرام آبادي ډېره اوچته ده. که دا آبادي نه وي نو بالکل بیت الله د هغه نه ښکاري. نو ګویا که رسول الله صلی الله علیه وسلم بیت الله ته مخامخ چې بیت الله باندې مې نظر لګي او هلته به ناست کور نه به ځان سره ستوان یوړو، کور نه به ځان سره اوبه یوړې او هلته به ناست. دې دپاره یو لفظ راځي په دې حدیثو کې یتحنث عبادت به کوو. د دې عبادت مطلب څه دی؟ غور و فکر به کوو. په څه کې به غور و فکر کوو؟ توحید خو د نبي علیه الصلاة والسلام نه مخکې نه ورته پته وه د الله تعالی خالق دی، مالک دی. چې چا به د بیت الله نه بربنډ طوافونه کول نبي علیه الصلاة والسلام به ورته وایي داسې مه کوئ که نه، داسې مه کوئ. چې چا به د الله نه علاوه د بل چا په نوم ذبحه کوله او د لات او د منات نوم به یې پرې اخېستلو، نبي علیه السلام به یې ګوره دا خو پیدا کړی الله پاک دی او تاسو د الله پاک نه علاوه د بل چا په نوم حلالوئ، دا خو تاسو ښه نه کوئ. داسې مه وایئ. داسې مه چا به د بیت الله نه طواف کوو دا به ویل لبیک لا شریک لک الا شریکا تملکه وما ملک. خدای لبیک تا ته حاضر یم، ستا شریکان نشته، خو چې کوم واړه واړه شریکان دي د دین ته مالک یې. نبي علیه السلام یې ښه ده، داسې مه وایه که نه. مخکینۍ خبره ټیک ده چې لبیک اللهم لبیک لا شریک لک، دا وایه، خو دا الا شریکان پکې مه وایه که نه، د خدای شریکان نشته که نه. وایي قد داسې مه وایه، دا خبرې به مې بدې لګېدې. نو هلته نبي علیه الصلاة والسلام په دې غار حرا کې څه عبادت کوو؟ منځونه خو نه وو، روژې نه وې، څه عبادت یې کوو؟ نو قرآن د دې بیانانه دا معلومېږي الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك. نبي علیه الصلاة والسلام په دې غم کې به و چې دا خلق خو په دې ګناه کې اخته دي، دا خلق خو ظلم کوي، ظالمان هم دي، قاتلان هم دي، ژوندی لونه هم خفوي، بل باندې ظلم هم کوي، بربند طوافونه هم کوي، شرک هم کوي، د الله نه علاوه د بل چا په نوم ذبح هم کوي، د زنانو حقونه هم خوري، د یتیمانو حقونه هم خوري، د کمزوري حق هم خوري. د دې خلکو د دې ظلم نه د رایستو لپاره څه کار پکار دی، څه طریقه پکار دی، خلک پوه کړي. خو څنګه یې پوه کړي؟ ما له خو چل نه راځي. دې غم کې به رسول الله صلی الله علیه وسلم. دویم دا چې تحنث د ګناه نه به ځان بچ کوو. چې دې معاشره کې اوسېږم نو دې معاشره کې خو دا ګناه ده، که زه ګناه نه کوم دې ګناه والا ته خو به ګورم، دې به زما په مخکې ګناه کوي او د ګناه نه د منې کولو چلې راځي نه. ورته وایم دا کار مه کوې، خو ورته وایم څه وکړې نو دا را چل نه راځي. څه ورته ووایم چې دا مه کوې نو څه وکړم؟ د دې خلکو د اصلاح لپاره څه وکړم؟ د مخکینو پیغمبرانو څه تاریخ نشته لرې، د مخکینو پیغمبرانو څه کتابونه نشته چې ولولي، لیکل لوستل نه دي کړي، کتابونه یې لوستي نه دي، د چا استاد نه سبق نه دی ویلی، د چا درسګاه کې پاتې شوی نه دی. نو د دې طریقه نه راځي نو څه وکړم؟ نو دې خبرې د نبي علیه الصلاة والسلام باندې ډېر لوی بوج راوستی. د دې بوج نه به یې ځان هلته بچ کړي چې یاره د یو به د دې بوج نه د دې خلکو د دې ګناه د دې لیدو نه به م بچ وي. او بل که چې د ذهن کې څه تدبیر راغی چېرته، دا زه کله ته وایم چې کله تدبیر سړي ته نه معلوم نو بیا دې سړی نه چې سړی نه پوهېږي نو بیا دې په هغه کار کې کار نه لري. لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم چې نه وپوهه، پته ورته نه وه، وحی نه وه راغلی او د زړو پیغمبرانو څه تعلیماتو ته معلوم نه و، نو غلی ناست و. داسې نه چې دا چې په زړه کې مې څه راځي هغه خو به کوم او باقي به. دا ځکه وایم چې بعضې خلک اصلاح کول غواړي خو د اصلاح لپاره ورسره علم نه وي، علم کول نه غواړي، علم ته شوق نه وي. خدای شوق چې یاره د خلکو اصلاح مې وکړی نو دا شوق دی ښه دی، خو دا اصلاح د علم نه بغیر نه کېږي. مخکې علم زده کړه، طریقه زده کړه، د نبي علیه صلی الله علیه وسلم سنت زده کړه، قرآن زده کړه، د هغې نه بعد اصلاح کوه. دا اصلاح د چا میراث خو نه دی او دا ډېر ښه عمل دی، دا ستا ډېر ښه نیت دی، په دې به الله تعالی اجر درکوي. خو که د اصلاح په ځای باندې فساد شروع، خبر نه وي او پوه یې نه وي، یاره جي دا ډرایوران ډرایوینګ صحیح نه کوي او زما دا شوق دی چې دا پوه کړم. زه په خپله ډرایور نه یم او ما په خپله ټرافیک اصول نه دي معلوم، زه به خلک څنګه پوهوم؟ نو دا یاره خبره ده، د هغې نه به خپله هم خطا کړم. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دا کار نه کړ. نو یتحنث د دې مطلب دا دی چې دوه کارونه هلته کوم، دوو کارونو دپاره هلته ته یو دې دپاره څو چې کېدای شي الله تعالی ذهن کې څه تدبیر راولي او د هغې په ذریعه باندې د خلکو اصلاح وکړم. او دویم دا چې کم سے کم په دې حالاتو کې به د نورو خلکو نه خو بچم او دا به د رمضان په دې میاشت کې نبي علیه صلات وسلام هلته ته. او بعض روایاتو کې دا راځي چې دا تقریبا 2-3 کاله نبي علیه صلات وسلام دا طریقه کړې ده چې هلته په روژه کې ته بیا به د اختر په ورځ واپس راته، روژه کې به ته د اختر په ورځ واپس راته. دا ځل نبي علیه صلات وسلام په دې روژه کې تللی دی. دلته یو نقطه بل هم ذهن کې کېنوئ، یعنې نبي علیه صلات وسلام د
حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها سره واده کړی دی. حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها سره ډېر زیات مال دی. بیا نبی علیه الصلاه والسلام تجارت کوي، په مال کې د نبی علیه السلام هم ډېره لویه حصه ده او دونه حصه ده پکې چې هغه وخت کې نبی علیه الصلاه والسلام ښه مالدار دی. د خپل تر زوی علي رضی الله تعالی عنه هم د ځان سره ساتي. یعنې داسې نه ده چې غربت هغه زمانه تللې ده. هغه ابتدا کې چې لا تجارت یې نه شروع کړی او غربت زمانه وه، بیا چې تجارت او کاروبار یې شروع کړو، الله تعالی پکې ډېر خیر او برکت پیدا کړ. نو ښځه هم مالداره ده او خپل هم ورسره مال دی، ځکه چې د هغې مال په تجارت کې د ده هم حصه ده. بیا هم نبي علیه الصلاه والسلام د دې کور د عیش او د آرام او د خوشحالي حال کې حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها به ورته څومره خوشحاله وه او دې حضرت خدیجه رضی الله تعالی څومره ښایسته جوړه وه د دوی ده. خو د هغې باوجود نبي علیه الصلاه والسلام د عیش او د آرام پرېښوده او ته هلته په غار کې کېناسته. بل طرف ته د حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها ته هم سوچ وکړئ، د نبي علیه الصلاه والسلام چې ډېر په مینه یادوي د یوې ښځې چې هغې نه د هغې خاوند 15 کاله په عمر کې کشر دی، په صحت کې د ټولو نه ډېر زیات صحتمند دی، په ښایست کې د ټولو نه ډېر زیات ښایسته دی، د هر چا په مجلس کې یاد دی، د هر چا په اعتماد دی، دومره قابل. نو دا دې تذکره به په هر ځای کې کېږي. بیا دا خاوند د یوې میاشتې خواږه پورې د حضرت خدیجې رضی الله تعالی عنها نه غیبېږي او حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها په دې باندې بدګماني نه کوي. یا ته چېرته تللی وې، دا ته یو میاشت چېرته وې، دا ته څه کې، د چا خواله ځې، ته کوم ځای کې کښېنې، دا ولې هلته کښېنې. حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها پر خپل خاوند په پیغمبر علیه السلام باندې بدګمانه نه ده. دا نبي علیه الصلاه والسلام چې تعریف کوي نو دا یو نقطه ذهن کې دې دپاره دا راغله یو میاشت پورې د هلته ناست دی په غار کې. دا ورته دا نه وایي چې کېدی چې ستا ښار غار کې به څوک راځي، ته به د چا خواله ځې، په زمانه ځان پټې. دا بدګماني حضرت خدیجه رضی الله عنها په نبي علیه السلام نه کوي. پېژني هم او کمال اخلاق هم دومره بلند دي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم اخلاق هم دومره بلند دي چې هغه عیش او خوشحالي او آرام پرېږدي او ځي او هلته کښېني د یو اخلاقي او د خلکو د اصلاح لپاره، د یو اخلاقي نظام باندې د ځان د پویولو لپاره. او یعنې په دغه وخت کې شپه ده، خلک وایي د ګل شپه وه او 21مه د رمضان. دا چې موږ وایو که نه انا انزلناه فی لیلة القدر، په دې کې د 10 اخرنۍ لسو کې وایي دا ګورئ، د اخرنۍ لسو کې دا ګورئ. د عامو مورخینو او سیرت نګارانو مطابق دا 21مه شپه وه، د روژې 21مه وه او د ګل شپه وه. او دغه وخت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ناست دی غار حرا کې او جبرئیل علیه السلام دی او انسان په شکل کې راغی. اچانک د انسان په شکل کې راغی. نبي علیه السلام ورته پاڅېد، خلک میلمه ته پاڅي، هغه څوک چې دی میلمه دی، میلمه دی. نبي علیه السلام ورله غاړه ورکړه، چې غاړه یې ورکړه نو خو جوخته غاړه ورله جبرئیل علیه السلام ورکړه. چې جوخته غاړه یې ورکړه ورته ویې اقرأ وایه. نو نبي علیه السلام وایي ما انا بقارئ، زه خو لوستونکی نه یم. بیا یې پرېښودو نو بیا یې وله غاړه ورکړه، بیا یې ورته ویې اقرأ او د مخکې یې وله زور لږ زیات ورکړه. نو بیا ورته نبي علیه السلام وایي ما انا بقارئ، زه خو لوستونکی نه یم، څه لولم، ما له خو څه نه دي معلوم. په درېیم ځل باندې بیا چې پرېښودو په درېیم ځل یې بیا غاړه ورکړه نو حتی بلغ مني الجهد، دونه زور یې راکړه چې زما وایي چې د دې نه زیات زور زه نشم برداشت کولی، دونه زور یې راکړه. نو بیا یې راته ووایي چې اقرأ باسم ربک الذي خلق، خلق الانسان من علق. او دا دوه ځله چې نبي علیه السلام ته جبرئیل علیه السلام وایي چې اقرأ وایه او جبرئیل علیه السلام ورته وایي ما انا بقارئ، زه خو لوستونکی نه یم. نو دې څه مطلب دی؟ جبرئیل علیه السلام نبي علیه السلام ته وایي وایه او هغه وایي زه لوستونکی نه یم. زه ډېر کشر وم په یو زمانه کې او تللي وو، زما ملګري به په هغه وخت کې غالبا په 7 تن کې ما سکول پرېښودی، مدرسې ته تللی وم او ملګرو نشته. نو لاړو لاهور ته، لاهور ته لاړو، مولانا مودودي رحمه الله ژوندی و. نو بعضې ملګرو ویل د مولانا نه تپوسونه کوو. نو ما د مولانا نه دا تپوس وکړو، چټ مې ورته ولیکو دا تپوس مې کوو. دا نبي علیه السلام ته چې جبرئیل علیه السلام وایي چې اقرأ وایه او هغه ورته وایي ما انا بقارئ، دا خو تکلیف بما لا یطاق، دا اصطلاح مې زده کړې وه. مولانا داسې هغې چټ ته وکتل، وایي دا چا دا سوال کړی دی؟ زه پاڅېدم ما وایي ما کړی دی. نو ویې خندل، وایي دا تا دا سوال. نو بیا یې ما ته وایي په دې د څونه سوچ کړی دی؟ ما وایي یاره 1 منټ یا 2 منټه سوچ مې پرې کړی دی. وایي دا خو ډېر سوچ خبرې دي، دا تا دومره سوچ په دې خبره کړی، یو سوال مې بل کړی و تاسو ته نه وی. نو بیا یې د نورو خلکو د سوالونو جوابونه ورکړل، بیا آخر کې زما د سوال جواب ورکړ. ما ته وایي تا ته د سوال جواب درکوم خو یو شرط وکړي. ما یې جي وایي شرط. وایي تا ته چې الله تعالی کوم ذهن درکړی دا به خالص د اسلام دپاره استعمالوي. مې بل بالکل دا وعده شو.
الحمدلله د خدای سره پورې با وعده ټینګه متا شو ما پر دا دعا وکړي چې الله تعالی په دې وعده نور منفعت دې نه وې د اسلام لپاره استعمال مولانا مودودي خو د اسلام سپایو نو ما دا تاسو کړو چې دا اقرا شي وتوین چې جبريل عليه السلام ته اقرا وایا نو جبريل عليه السلام دا نبی عليه السلام لستل کولای شي کنه شي کولای دا ما سوال دا که لستل کولای شي نو ولې وای چې ما انا بقارئ جو لستل کې نیم او که لستل نشي کولای نو دا جبريل عليه السلام ته بار بار ولې وای چې وایا دا په تکلیف به ما لا یطاق يعني هغه مطالبه ده چې کومه مطالبه د سړي په وس کې نه ده لکه ته ما ونی شي ما ته شابه وایا فرانسیسي جبه وایا نو ما له فرانسیسي جبه نه راځي ته زما ولې دا مطالبه کوي دا به جواب مولانا داو چې دې دوه جوابونه یو دا چې په یو روایت کې دا راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یو تخته باندې لیکل دا آخري آیاتونه د سورۃ د ابتدایي آیاتونه نبی صلی الله علیه وسلم دا په تخته لیکل نو ته ته چې دا وایا دې معنا دا چې دا آینده لپاره وایا دا به او یو دا چې اقرا ما شاءته عليك وایا څه ته وایم یو ځل ته وایم بل ځل ته وایم زه ته خبره کوم هغه بیا وایا جما سره روان وخت زه خبره کول غواړم هغه خبره ما سره وای فاذا قراناه فاتبع قرانا شکل مونږ وایو دا به پس بیا ته وایا فدرهم ذلك وتوي اقرا باسم ربك الذي خلق الانسان من علق اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم بدايات بس رسول الله صلى الله عليه وسلم کوئی دا هو پیغمبر شو دغه څه شک نه نبی عليه الصلاه والسلام چې پیغمبر شو په دې باندې نبی عليه الصلاه والسلام غبراویدو یریدو ترجف فؤاده زړه را پیدو حدیث کې چرایي زړه را پیدو دا پیدا مطلب دا دی دا ډېر لوی بوج په ما راغی دا د ټول دنیا کې په ما باندې الله تعالی دا مهرباني وکړه او بیا زموږ د ټول دنیا د کفر خلاف او د شرک او د ظلم خلاف راوچتای او د ټول دنیا د پوهولو ذمہ داری په ما باندې راغله دا ذمہ داری څنګه ادا کوم دا ذمہ داری به څنګه ادا کوم دغه ما نه څه کمه چرته ونشي چرته زه ځان کمزور یم ګورې موسی علیه السلام چې پیغمبر کېده هغه داسې پیغمبر شو د خلکو د مکې د خلکو په دې اعتراضونه کول چې یاره دا څنګه چللی دا چې سړی پیغمبر کېږي نو داسې په غار کې ناشي او توره تیارې او یو سړی په راشي او ورته وایي ته پیغمبر شوې مکار خو دا وایي د اسمانونو د ځمکې بادشاه هغه یو سړی پیغمبر کوي د ټولې دنیا ملکان به راوغواړي سرداران به راوغواړي غټ غټ کاروباریان به راوغواړي یو عالمي اجتماع به جوړه شي دنیا خلق بناشي هغه له دعوت شي بیا به دا نه په اسمان نه یو اعلان شي چې هغه پلان کې سره ملکانو سردارانو خبر شي پلان کې سره وړي پیغمبر شو خبره منه او د اسمان نه ملائک راشي او هټو بچو به وړي او دا ملائکه په لاس کې به وسلې او ټوپکې به یو توري خلق به دې خو له چې ور پیغمبر را روان دي د اسمانونو د ځمکو بادشاہ به یو سره پیغمبر کوي او پټ پټ د شپې په یو غار کې ناشي او یو کس به ول راشي او به ته پیغمبر شو او هغه بیا راشي یو ته خبره کوي بل ته خبره کوي دا زموږ زین نه بني یو بادشاہ چې سړی پر سفیر مقرري او یا د علاقې گورنر مقرري نو داسې پټ مقرري نو قرآن بیا هغه د پاره بیا وضاحت وکړو چې الله تعالی طریقه خو همیشه د پاره دغه ده موسی علیه السلام په مدین کې ګډي بيزي ساتلې او بیا چې د خپل سر سره چې کومه معاهده کړې و اته او لاس کې اله چې هغه لاس کې اله پوره شو بیا روانو خپل بیبي ور سره وا یخنی وا لار ته خطا شوی وا لری نه ور لیدو خپل بچو ته وی چې تاسو لږ صبر وکړئ زوم دا غځنه د ور راولما دا د بم شي او لار بم بیا مو الته چې ورغه په دې خیال ته له چې رڼا باندې ملاو شي الته الله تعالی یا موسی انی انا ربک موسی دې ستاره بیا دا ور نه دا نور دی دا نار نه دی نور دی او ته ما پیغمبر کړې او زه د فرعون مخې لږه بس موسی علیه السلام یې د فرعون په مقابله کې پیغمبر کو او فرعون ته لېږو نو موسی علیه السلام د پاره هم الله تعالی څومره لوی دربار نو جوړ کړی چې غټ خلک راغون کی او دا غي پس بیا فرعون په دربار کې اعلان کړي او د بل چا په دربار کې اعلان کړي چې ګوره موسی علیه السلام پیغمبر دی بس په یو سړی او یوازې یو د شپې توره تیاره وه او هغه پیغمبر شو بیا ورغی فرعون مخې ته هغه ته حق خبره وکړه فرعون خبره نه منله خدای پاک تباه وکړه سیند له دا الله تعالی طریقه دا نه ده تاسو څه کوئ بیا الله تعالی په خلکو کې دا نه ګوري چې څومره لوی سردار پکې کوم یو دی لوی بادشاه پکې کوم یو دی او د بادشاه زوی پکې او شاهزاده پکې کوم یو دی او ورونه او عزیزان پکې چا ډیر دی او تر قرآن پکې چا ډیر دی او دولت د چا غټ دی او اجره د چا غټه ده دې ته نه ګوري الله تعالی والله الله تعالی خپل خوغه ده
اهم يقسمون رحمة ربك ولد الله تعالى تقسيم رحمت دا تقسيم دا دي ته اختیار والے نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ما غنور خبرهم دا تقسيم کړی چانه به تاسو نه کړی څوک نران پیدا کوم څوک خزه پیدا کوم څوک څنګه پیدا کوم ډېر پوهه پیدا کوم کم پوهه پیدا کوم روغ پیدا کوم کمزوري پیدا کوم دا تاسو الله تعالی ما چانه نه کړی نو پیغمبر یې کوم چانه تاسو نه کوم نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دې دا پاره نو چې دا یریده نو دا وته د دې خبرې اهمیت موسی علیه السلام هم دا پته نه و پیغمبر کېږم موسی علیه السلام دا خدا پته نه و پیغمبر یو لمحه مخکې وته دا پته نه و بیا چې کله وته پته ولګېده نو بیا ورته وایي چې یا الله پاک زما خو جبه دومره تکړه نه ده زه خو دومره تکړه نه یم د ما سره نور ملګری کړه نو دقه شانې خبره رسول الله صلی الله علیه وسلم هم وکړه چې راغی حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها ته وایي چې زما الله تعالی پیغمبري حواله کړه او زه به په ځان یېرېږم چې دا کار به زه وکړم که به ونه کړم نو هغې ورته تسلي ورکړه ولې بیا ونه کړي بیا ورقه بن نوفل ته یې ورسو ورقه دی ولې ورسو ورقه بن نوفل د حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها د تره زوی او دا یو څو کسان دي په دې مکه معظمه کې خواوشا کې چې دوی د دې عربو د دې جاهلیت نه خفه وو چې دا کار غلط دی دا خلک چې څه کوي دا غلط کار کوي دا بت پرستی دا شرک دا کفر دا غلط کار دی نو راځي چې ته صحیح دین وګورو نو دا خلک لاړل دا ورقه لاړل دا شام ته او هلته نصرانیت زده کړو عیسایت زده کړو نور هم داسې څه کسان عبید الله بن جحش وغیره نور هم څه کسان داسې تللي ځینې کسان داسې وو چې هغه صاحب د فطرت سلیمه هغه په خپل ځای پاتې لکه زید بن عمرو بن نفیل د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه یو قسم د ترکي د زید د سعید بن زید پلار دی سعید بن زید په عشره مبشره وکړي سعید بن زید باندې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه خور فاطمه بنت خطاب واده ده دغه عمرو بن نفیل زید بن عمرو بن نفیل دیم د اصحاب د فطرت سلیم ده د عیسائی شوی یهودي شوی نه ده ځینې کسان پکې یهودیان شو ځینې عیسایان شو هغې وایي یاره کم از کم د دې شرک نه او د بت پرستۍ نه خو دغه مذهبونه خلي نو دا ورقه بن نوفل چې کوم د عیسائی شوی او د به عبراني ژبه زده کړې وه او تورات او انجیل دا به یې لیکل او ورته پته وه عربي ژبه یې ماهر وکړه دغه وخت دی بیا د ده نظر ختم شوی او دی ړوند شوی نو حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها د دې لپاره نبی علیه الصلاة والسلام هلته بوتو چې هغه د آسماني کتابونو ماهر دی او په دې علاقه کې خلک د هغه په علم هم اعتماد کوي د هغه په پوهه هم دی خو قریشي خو د آسماني کتابونو نه واقف دی نو راځه هغه به ستا تایید وکړي امر تایید او دا خبره ده لکه نبی علیه الصلاة والسلام چې مدینه منوره کې یهودیانو ته قرآن وایي چې یاره دا ولا تکونوا اول کافر به تاسو د پیغمبر تایید وکړئ نو داسې په دې مکه معظمه کې دا ورقه بن نوفل چې هغه تایید وکړي نو ورقه بن نوفل د نبی علیه الصلاة والسلام نه واورېده دا څنګه خبره ده ما ته خبره وکړه پوره نبی علیه السلام ته پوره خبره وکړه نو هغې تایید وکړو دا خو هذا الناموس الذي جاء به موسی جاء الى موسی دا هغه د خوشخبرۍ د زیري ورکولو والا فرشته ده چې تعالی الله تعالی کوم راولېږله او دا موسی علیه السلام باندې او عیسی علیه السلام باندې دا ملائکه راته او بیا ورته وی چې یا لیتنی كنت فيه جزعا ارمان دی چې په هغه وخت کې زه تکړه ځوان وی زه اوس بوډا یم چې په هغه وخت کې زه ځوان وی اذ یخرجک قومک چې کله به ستا قوم تا د دې مکې معظمې نه وباسي هغه ته پته وه په تېرو کتابونو کې د نبي علیه الصلاة والسلام په علاماتو کې دا علامه ده چې دا د مکې را باشندګان به نبي علیه الصلاة والسلام د دې مکې نه وباسي نو نبی علیه الصلاة والسلام ته فرمایي چې او مخرجیهم زما د دې قوم دا خلق او د دې کلي دا خلق زما قبیله ده دلته زما قام دی زما خلق دی ما ته صادق او امین وایي زما قدر کوي زما احترام کوي زما عزت کوي او مخرجیهم ښه دا خلق به ما وباسي هغه ورته وایي دا به دې وباسي او ستا غوندې خبرې چې څوک کوي که نه نو هغه خلک کلي کې نه پرېږدي هغه کلي د خلک وباسي ځکه چې هغه د خلکو د مفاد خبرې نه کوي خلق غواړي چې د خپل مقصد لپاره استعمال کړي د چا د مقصد لپاره نه استعمالېږي هغه به صرف د رب د رضا لپاره ځان استعمالوي بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم کور ته راغی او وحي بنده شوه څومره ورځې وحي بنده شوه غالبا لس ورځې خواوشا وحي بنده شوه بیا یو لس ورځې بعد بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ملائک ولیدو چې کومې هلته په غار حرا کې لیدلی و هغه ولیدو قد صد الافق دا
چې د مکې معظمه کې د اجیار چې کومه محله ده اجیار اوس چې د باب عبدالعزیز باندې اوسي نو ستا د ګس طرف ته دا اجیار محله ده پخوا دلته پاکستان هاوس به و چې لږ مخکې به لاړې نو پاکستان هاوس دغه ته اوس بهلته بدې باب دی بل ځای دی نو بهرحال دغه ته اجیار محله دغه دی کې رسول الله صلی الله علیه وسلم و او اسمان ته داسې چې کتل سلام راغی قد صد الافق شپږ سوه وزرې وې په دې اصل شکل کې نبي علیه الصلوة والسلام جبریل علیه السلام دغلته ولید او بلې بیا په سدرة المنتهى کې لیدلی دی نو بیا کور ته راغی او حضرت خدیجې ته ویې زملوني دثروني کمبل را باندې راواچوئ کمبل را باندې راواچوئ او بیا په دغه وخت کې بیا وحی راغله چې یا ایها المدثر یا ایها المزمل یا ایها المدثر قم فانذر وربک فکبر وثيابک فطهر دغه آیاتونه پس دا آیاتونه نازل شو دین بعد درې کاله رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله تعالی طرف نه دا وینا و چې کلاو دعوت بنه ورکړي کلاو خبره بنه کړي دوه منځونه یې په فرض کړیو سحر لمونځ او د ماښام یا د مازدیګر سحر او د مازدیګر د نور د ختونه مخکې د نور د پریوتو نه مخکې د مازدیګر لمونځ او د سحر دا دوه منځونه به نبي علیه الصلوة والسلام کول او د اودس طریقه جبرئیل علیه الصلوة والسلام ورته ښودلې وه او دعوت یې پټ پټ دعوت چلاو خلق دا وایي چې د نبي علیه الصلوة والسلام په دې خفیه دعوت باندې اولنی اسلام اولنی خو نبی علیہ السلام په خپل ځان ایمان راوړ آمن الرسول بما انزل الیه من ربه والمؤمنون اولنی خو رسول دی نو که تاسو نه څوک تپوس چې اولنی په دې امت کې اولنی مسلمان څوک نه اولنی مسلمان خو په خپل رسول الله صلی الله علیه وسلم چې په خپل ځان باندې په خپل پیغمبري ایمان راوړ بیا د هغې نه بعد دویم نمبر خبره حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها ته بیا حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه بیا ورپسې حضرت علی رضی الله تعالی عنهم د کور حضرت زید ابن حارثه د نبی علیہ السلام د کور سره یو خو د نبی علیہ السلام د لونه پکې خلق نه یادوي د دې حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها د نبی علیہ السلام چې کوم اولاد قاسم لا یزوی بیا دغه نه بعد زینب بیا رقیه بیا ام کلثوم بیا فاطمه رضی الله تعالی عنها دا قاسم د نبی علیہ السلام اولنی زوی د فاطمه نه بعد بیا د نبی علیہ السلام زوی دی عبدالله طاهر او طیب د عبدالله لقبونه دي بل زوی د نبی علیہ السلام ابراهیم دی زامن درې دي خو دا نومونه خلک ډېر یادوي ځینې خلک وایي چې اول عبدالله و بیا طاهر و بیا طیب و بیا ابراهیم و څلور زامن درې دي دا طاهر او طیب د عبدالله نومونه دي د عبدالله لقبونه دي او قاسم د نبی علیہ السلام اولنی زوی دی نبی علیہ السلام ته ابو القاسم وایي کلیت ابو القاسم دا دواړه زامن د نبی علیه السلام مخکې نه وفات دي دا یو زوی عبدالله چې دی د پیغمبرۍ نه بعد وفات دی چې دی وفات شو نو ابو لهب راغی او هر چا له به زیری ورکړ وایي دا وسو وایي بس هغه یو زوی و هغه مړ شو ابتر شو وایي خبره ختمه شوه میراث شو نعوذ بالله من ذلک په دې ډېر زیات خوشحاله دی د ابو لهب نو بل له زیری ورکول نو هغې په وجه بیا قرآن کې آیتونه راولېږل چې انا اعطیناک الکوثر فصل لربك وانحر ان شانئك هو الابتر ته ابتر نه ستا ډېر اولاد دی په کورونو رګونه اولاد دی خو ستا دشمن چې دی د دا ګنډی بوچی دی د دا اولاد ختم دی د ده میراث ختم دی دا میراث شوی دی د به څوک نوم نه اخلي د محمد صلی الله علیه وسلم نوم په ټوله دنیا دی نو دا حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها دا بچي دي دې په ایمان راوړو حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها دا حضرت زینب رضی الله تعالی عنها دا حضرت رقیه رضی الله تعالی عنها دا حضرت ام کلثوم رضی الله تعالی عنها دا خلک په اولنو مؤمنانو مسلمانانو دي ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ بیا دا کمال وکړو چې ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ته نبی رسول الله دعوت ورکړو او هغه خبره ومنله فورا یې ومنله ګوره دا ټول خلک د نبی رسول الله ټول نه نږدې خلک دي نږدې خلکو ته د سړي کمزوري ډېرې زیاتې معلومي نږدې خلکو ته د سړي کمزوري ډېرې زیاتې معلومي څومره کمزوري د نبی علیه الصلوة والسلام چې وی نو پکار د حضرت خدیجې ته پته وی نو هغې ته خو پته وه چې نشته پته انسان خو دی یعنې یو بشري کمزوري دی که نه خوب له ورځي وږی کېږي تږی کېږي ستړی کېږي خفه کېږي نو دا خو بشري کمزوري چې انسان دا خبرې به وي خو نور چې کومې اخلاقي کمزوري دی او رسول الله صلی الله علیه وسلم کې یو کمزوري نشته چې نشته به هغه کې د ابوبکر صدیق ته هم پته ده چې دا پکې نشته د ټولو نه اعلی خوی دی د ټولو نه اعلی انسانیت دی د ټولو نه اعلی اقدار دي د ټولو نه بهترین فکر دی د ټولو نه ډېر زیات وفادار دی د ټولو نه ډېر زیات رحم کوونکی رحمان خو الله پاک دی خو رؤوف الرحیم پیغمبر ته هم ویلی شوی نو د هغې
خبرنا پاک دي کوم عیبونه دي چې په انسانانو کې کوم عیبونه دي هغه عیبونه نبی له صلوات والسلام پاک نو حضرت خدیجه ته دا عیبونه پاک کار دي ابو بکر صدیق ته دا عیبونه پاک کار دي زید ابن ثابت غلام دي غلام خلک ډیره حیا او ډیره پرده نه کوي نو هغه ته نبی له صلوات والسلام دا صعيب نه معلوم د پیغمبري خو نه خبره ده تاسو ته ما پرون کې شو کړ پیری نو راشه نه د پیغمبري مقابله کې خو پیری راشه نه ده مخالف د پاره خاون پیری منل ډیر ګران کار پیغمبري منل خو ډیر زیات ګران خلک وي ابو علي سینا خپل یو شاګرد وي چې یاره دې پیغمبري دعوا ورنه نه خاموش ابو علي سینا وشو خاموش د بلور بیا یخنی و ما سلطان نو دی ورسره ودو نه یخنی کې د شپې چې د په خوب ورغه نه ابو علي سینا ورته ویل لکه پاسه وي ته یې وګراکه وي خجی درته مونږ په بل ډډه شو بیا ودو بیا وته سات پسې ناغه ولا بیا ورته یخنی فاسه دم درام کړه واور ته مې کې دي نو بیا په سواله بیا وته یاره شیخ وې د پیغمبري دعوا نه کې ناغه ته د پیغمبري دعوا چې پیغمبر علیه السلام وکړ ټول ناول خپل غلام ومنل نو ټول ناول خو به نه منل هغه وې چې دې مدام نو ته مال وګڼه راکنه پیغمبر به څنګه وې د پیغمبر لپاره خلک سر ورکړه ته مال د کټ نه پاتې چې مال وګړه به شرمېږي نه دا خبره کې پیغمبر ډېر لوی پیغمبر ته نه پیژنې د پیغمبري دعوا نو بیا چې څوک یې وسره ډېر نږدې او هغه وایي چې ښه پیغمبر دی دا نو دا منل ډېر ګران کاري وحضرت خدیجه حضرت ابو صدیق او د نبی علیہ السلام دونو د نبی علیہ السلام دی غلام او حضرت علی رضی الله تعالی عنہ بشک به شوبه بچونو چرایو من فورا بیا ابو صدیق رضی الله تعالی عنہ دا کمال وکړو چې دا غم ګره ډېر شان ابو صدیق د پیغمبر علیہ السلام نه بعد ګره ابو بکر صدیق د په مدینه من په مکه معظمه کې ډېر لوی حیثیت او ډېر لوی اعتماد دلو تاسو ته پته ده دا تبت یدا ابي لهب سورت نازل شو نو دا ام جمیل چې کومه وکنه ام جمیل دا د ابو سفیان رضی الله عنه خور وکړه دا هندم خور او دا ام جمیل خور نو دا راغله او کانی پلاش کړي او نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم هند د ابو سفیان خزر او دا خور دا دغه خور ولا ام جمیل خور نو دا جراله دا کانی ورسره پلاش کړي وې دا پیغمبر علیه السلام محمد صلی الله علیه وسلم کوم ځای دی دا ما باندې بیان کړی نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ وې ته بچا دا طرف ته شو دا خزر رضیته فلیته خزر نبی رسول الله دا معنی شې دي نو واقعي نبی رسول الله یو لید وې څه شوسته امر کړي وې هغه ولې څه کړي وې هغه زما ډېر بد بیان نبی رسول الله ابو صدیق په شاعر نه او شعر نه وای وإنك مصدق إنك لمصدق تقول اشتري ساعي تقول دروغ ما بيجي بس شيرنا نوي بس نبي بيا واقفنا وما تبغى دروغ بيجي أبو صديق كل خبر كذا وجه نبي الله صلى الله عليه وسلم شاعر ندى ونبي الله صلى الله عليه وسلم استعبد ندى بيجي بدخل الله باك بيجي سورة خو الله باك نازل كذا ونبي الله صلى الله عليه وسلم شيرنا نوي وده خبر ما كذي ده بقى أوراج ده غيري أم جميل دی وی انک لمصدقون وتا ته شو دروغ نشي ویلې ته دروغجن سړی نه ابو بکر صدیق رضی الله عنه رښتینی او دا په خلکو کې ډېر لوی اعتماد نو هغه یو کس پسې ګرځېده نو دا عشره او مبشره او کې رسمه څلور پنځه کسان چې کوم دي کنه دا د په وینا باندې مسلمانان شوي لکه مثلا حضرت عثمان ابن عفان رضی الله تعالی عنہ حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ د حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنه په دعوت باندې اسلام قبول کړی زبیر ابن عوام رضی الله تعالی عنہ د په دعوت باندې اسلام قبول کړی عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنہ د په دعوت باندې اسلام قبول کړی سعد ابن ابي وقاص او طلحه بن عبید الله دا هغه کسان دي چې د حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په دعوت باندې اسلام قبول کړی دا د حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ لوی کمالو چې دا هغه په دعوت باندې دومره لوی خلک مسلمانان شوي دینه بعد بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم الله تعالی بیا درې کاله بعد الله تعالی ورته وینا وکړه دوه آیات درال یو آیت دا چې وانذر عشیرتک الاقربین دا خپل نږدې خپلوان دی ویراوه دا نږدې خلک اولنه دعوت د خپل خپلوان له ورکړه
نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام د خپل ترونه او د ترونو بچی راغون کړ په یو کور ابو لهب هم پکې او ابو طالب هم پکې راغون لیکلو نو خبره وته کوله خو ابو لهب ته پته لګېدلې و چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د پیغمبري خبره کړې ده دا خبره ابو موسی ورور فريده نو ابو لهب پاسه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وی چې ګوره دونا لوی کار د شروع د لاسه چولې دي چې ګوره موږ د دې وس نه یو ته ټول دنیا غره ډغره وی غواړي مهرباني وکړه خلق خپل قوم له خیر ګوري خپل قوم له خلق فایده ګوري خپل روح عزیزان له خلق خیر ګوري او ته لګېدلې موږ دنیا له ډغره ورولې موږ دونه خلق خو نه چې موږ ټول دنیا له ډغره ورشو لهدا د خپل خبره نه بقلار شه رسول الله صلی الله علیه وسلم غو نه کوس هغه وخت دا خبره هم داسې پاتې شو چې د خپل خپلوان مې د خبرې نه مخکې را پاسې بل ورځ بیا راوغوښتل چې بیا راوغوښتل بیا هم پکې د ابو لهب هم دی ابو طالب هم دی بیا نبی صلی الله علیه وسلم پاسېد او دا خطبه ده دا درته وایم نبی صلی الله علیه وسلم پاسېد خطبه یې ویله الحمدلله احمده واستعینه د خدایي صفتونه صرف د الله لپاره دي زه د الله تعالی حمد بیانوم او د الله نه مدد غواړم وأؤمن به وزما الله بن إيمان وأتوكل عليه والله تعالى تمزان سبحانه له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له فدي خبر جوائكم چې الله نه بغیر بل خدای نشته دا سره څوک شریک هم نشته او بیا وی إني رسول الله إليكم خاصة وإلى الناس عامة فدي خبر شي چې د الله تعالی نه طرف نه پیغمبر تاسو ته پیغمبر موټول انسانانو ته پیغمبر والله زماره په الله قسمی لتموتن كما تنامون دا څنګه چې ودکېږي نه وزن بدا سمرم دا خوب چې دا د مرګ ورور ولا تبعثن كما تستيقظون او یقینا دا چې برا پاسه د خوب نه د مرګ نه څنګه چې د خوب نه را پاسه چې د خوب منې نو مرګ منې چې د خوب نه پاسېدل منې نو بعث بعد الموت به منې او ولا تحاسبن بما تعملون یقینا بیا به سره حساب کیږي دا عملونه چې تاسو کوم عملونه کوئ او چې حساب در سره کیږي نو انها الجنه ابدا او النار ابدا بیا یا همیشه د پاره جنت دی او یا همیشه د پاره جهنم دی بل خبره به نشته نو فقال ابو طالب را پاسې دی چې دا څه چلې چې خبره خو ډېرې مزیداري اگر چې ګرانې خبرې کوي خبره ډېرې خېري د خبرو د زمرګرتیا کوم ایمان در باندې نه راوړم ځکه د خپل پلار دین مې خوښ دی د عبدالمطلب دین مې خوښ دی ایمان در باندې نه راوړم البته خواته به دې ودرېږم او دا خبرې ډېرې مزیدارې خبرې مې دې خوښې دي چې دا خبرې ته کوې نو زه به د ملګرتیا کوم او دا زړه مې داسې غواړي چې د پلار دا دین مه پرېږده بس د پلار د دین دې پرېښودو ته مې دا زړه او د طبیعت مې ورته نه اماده کېږي په دې سوچ کوم خو د طبیعت مې ورته اماده کېږي نه ځکه د مخکې نه هم خبرو چې نبي علیه الصلوة والسلام د پیغمبرۍ خبره کړې چې ناشنا خبره خو نه ده ابو لهب پاسېد هغه وی د مالې په الله قسم ډېر بد حالت راغی هذه والله السوء ډېر به خراب شو ډېر د خرابۍ بنیاد دې کېښودو د ډېر لوی فساد او د ډېر لوی مصیبت بنیاد دې کېښودو ډېر به خراب نو موږ به هم خراب کړي او ځان به هم خراب کړي دا ټوله دنیا به ډېره خرابه کړي جګړې به جوړې کړي ډېر لوی مصیبت به جوړ کړي موږ دپاره به زموږ د وس خبره به نه بیا دا ورته ابولهب وایي او بیا وایي د خپلو وروڼو ته وایي د دې هلک دا لاس ونیسئ وایي دا هلک د دې خبرو نه بند کړئ کني دا نور خلک به راشي او بیا به بندي او چې زما په وراره بل سړی لاس اوچتوي نو بیا به خامخا مال هم غوسه راځي نو بیا به جګړه خو جوړېږي نو دې سړي خو جګړه جوړه کړه نو تاسو داسې مهرباني وکړئ د خپل ورور دا لاس او د دې وراره دا لاس په خپله باندې ونیسئ او د دې نه مخکې چې بل سړی راپاسي او دا لاس یې ونیسي بیا ابو طالب پاسېده وایي چې زه ژوندی یم نو دی محمد صلی الله علیه وسلم ته څوک لاس نشي اچولی څوک به یې داسې چې د لاس به ونیسي او وراره ته وایي چې وراره زه چې څه وایه هغه وایه خلکو ته او پروا مه کوه زه دې ملګری یم او تر اخره پورې بیا ملګری و خلکو له وحدونه هم راوست د هغې کیسه به وروستو کوو خو د هغې باوجود ابو طالب تر مرګه پورې په خپله خبره باندې ټینګ پاتې و او د دې وجې نه به نبي علیه الصلات وسلام ته یو ځلې چا پیغور وکړو غالبا حضرت حمزه یا حضرت عباس ورته پیغور وکړو او ته یې ویې چې ستا دا وراره چې دی نو تا د خپل دا تره چې اوس تا دا تره ابو طالب خو ستا ډېره زیاته دفاع کړې وه نو تا د هغه نه څه بس کړو تا هغه له څه فایده ورسوله
نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایي زما د وجه نه هم داسې دی کنه چې په جهنم کې دی صرف دومره ده چې سجسم پیزار پخپوي کنه سپلای مپلای یا بوتان بس دغه حدا پورې په اور کې دی دا باقي د اور نه بار دی په دغه په وجه باندې دا کفاره دا مازغې خو کېږي د هغه اور د وجه او که زما مدد نه وي کنه زما وجه نه وي په جهنم کې وټول ډوب وي زين کې یو سوال راځي چې نبی صلی الله علیه وسلم دومره ملګرتیا کړې ده دومره تعاون کړی دی دا په وجه باندې نبی صلی الله علیه وسلم ته چا غږ نشو کولی نو دا خو دغه لویه دفاع وکړه دا خو معمولي کار خو نه و لس کاله د نبی صلی الله علیه وسلم دومره دفاع کوله خو خبره دا ده چې دا دفاع یې د ورارهتوب د وجې نه کړې وه ځکه چې د په حفاظت کې و د پلار د مر نه بعد خو د دوه کاله د نیکه سره و او نیکه د مر نه بعد د اتو کاله په عمر کې د نبی صلی الله علیه وسلم د کور ته راغلی او دا ټول عمر د 40 کاله پورې تقریبا 22 کاله وایي چې د په حفاظت کې پاتې د خپل زوی هم دی او د خپل بچي هم دی ساته نه به دغه د بچي هم نه مینه ورسره او د هغه مینه د وجې نه د حفاظت کوو د حق د وجې نه حفاظت نه کوو او الله تعالی ته هغه عمل قبول دی چې الله تعالی د رضا لپاره وشي د ورولې د وجې نه د تربورولې د وجې نه د عزیزولې د وجې نه د رشتې د وجې نه د خاندان د وجې نه څوک د چا مرسته او ملګرتیا کوي د دې الله تعالی هیڅ قیمت نشته قیمت الله تعالی سره د هغه خبره دی چې الله تعالی د رضا ده دا چې کوم حدیث دی انما الاعمال بالنیات دا عملونو دارومدار د قبلېدو د الله تعالی په نسبت په نیت باندې دی الله تعالی د رضا لپاره کار کوي په دنیا لپاره کار کوي الله د رضا لپاره کار کوي الله تعالی ته قبول کوي الله د رضا لپاره نه کوي بیان دی خدا نیت مونږ بیا بالکل بدل کوم په مانځه کې نیت کو بیا د نیت خبر نه وي دا مونږ چا لپاره کوو نو د سجده کو رکوع کو چې دا نو بیا مونږ د نیت نه معلوم ځکه چې مونږ خلک ویل چې نیت هم دغه ته وایو او دا روزه کې نیت مونږ اصل وختي کړی بیا راته د روزه په لور نیت نه معلوم دا نیت یو شعوري عمل دی دا یو شعور دی دا یو خلوص دی چې هغه دا شعور ته پته چې څه کو پکار ته د مونږ د الله اکبر نه والا د سلام د ګرځول پورې د نیت پته پکار ته د سار نه والا د ماخامه پورې د پته چې څه پر روزه کې ما نو دا نیت دی نو دا نیت چې دی د ابو طالب نیت دا نه چې دا د دین خدمت کوي دا د خدای د رضا کار کوي ځکه حمایت کوي کني بیا خو نه لري فدا نیت دا و چې زما وراره دی زما وراره د بشو غو کوي لکه په پښتو کې شو کوي نو ته ما په وراره گزار کې څنګه به خبره علماء د خپل منځ کې او ته به څنګه گزار نو دا غیرت خو بار چا کینو دا غیرت خو بار قبایلی شړي کې پار پښتون کې دا غیرت دي بلکې په نورو قبایلو کې په خپل دا غیرت نو هغه د حق د وجه نه ملګرتیا نه وکړي صرف د خپل ولادت وجه نه